بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه، حضرت ابو هريرة رضي الله عنه روايت قال فرمائی كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، منگل رسول الله صلى الله عليه وسلم نچا پیر ناستو، معنا ابو بکر وعمر في نفر، منگ سر حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما هم پیوڈلکی. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا، رسول الله صلى الله عليه وسلم پاسد زمون دمینزنا، فابتع علينا او پواپسے کی دیر ٹیم واغشتو دیر لیٹ شو، وخشینا ان یقتطع دوننا او منگا ویریدو چی زمون یواز والی کی تکلیف باورت او رسولی شی، وفزعنا او منگر محسوس کلا. فقمنا لمن پاسدو، فکنت اول من فزعا، نز اول اغسوکو مچ ما یر محسوس کڑوا. فخرجت نزوتم ابتغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما تالاش کو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حتی اتیت حائطا للانصار لبن النجار، تردی پوری چزراغلم یو باغ تد انصارو، فانصارو کد بنو نجار قبیلیو. فدرت بیهی ند اغین چاپیرم چکروخو، هل اجد له بابا چز بیامون ددیو دروازا، فلم اجد نبیامن مندلد اغی دروازا. فاذا ربیع ناگان ما اکتل چیو نالیوا یو لختیو، یدخل فی جوف حائط چدا داخلی دا باغ مینستا، من بئر خارجت او دا اغی کوئی نراغلو کم چدا باغ نبہرو. والربیع الجدول او ربیع چدین جدول توی نالے او لختی پکم کی چی اوبزیو باغ پی اوبکیگی. فاحتفظت نمازان راٹول کو، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، او زدن ورغلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابو هريرة، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائت ابو هريرة، فقلت نعم يا رسول الله، نما اویچ او دا اللہ رسولا. قال ما شانک، وی فرمائل چستاس حالتو کیفیت دی یعنی سنگر آغلی. قلت ما اوی کنت بین اظہرنا، تاسو تشریف فرماوے زمون پمینس کی. فقمتا او پاسے دے، فابتعت علینا او پا واپس راتلو کم وخواغشتو لیٹ شوے. فخشینا ان تقتطع دوننا، نمونگا او یریدو چی تاسو تب تکلیف او رسولی شی زمون یواز والی کی. ففزعنا نمونگا یر محسوس کلا. فکنتو اول من فزعا، نز اول اغم چی یر محسوس کلی. وفاتیتو هذا الحائط، نز دی باغ ترالم. فاحتفظت کما یحتفظ الثعلب، نزان میراٹول کو او پدی لختی کی رادن نشم دی باغ تلک سنگ چزان راٹولی لنبڑا. وهؤلاء الناس ورائی، او دغه ټول خلق ما پس شات دی، یعنی اغي هم ستاسو تلاش کی. فقال یا ابا هريرة، نو فرمائل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو هريرة، واعطانی علیہ، او رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما تخپل پانی مبارک راکڑی. قال او وی فرمائل اذهب بن علی هاتینی، زمادا پانی او پیزار دوار یوسا. فمن لقیت من وراء هذا الحائط، نچا سرم چت ملاقاتو کد دی باغن بہر. یشہدو چا اغگوی کی اللہ الہ الا اللہ، دا دی خبری چی نشتر معبود برحق سوا دا اللہ پاکنا. مستیقنا بها قلبه، او یقین کی پدی باند دا اغزلو. فبشره بالجنت، نو اغت زیر ورکد جنت. فکان اول من لقیت عمر، نو اول اغکس چما وسر ملاقاتو کد باغن بہر، اغا حضرت عمر رضی اللہ عنہ.
فقال نبی فرمایل ما هاتان النعلان یا ابا هریرة دا پانی سکی تاثر اے ابو هریرة فقلت نما اوی هاتان نعلا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دوانه چې دینو دا پانی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثنی بهما زیرا لګلیم د دې سره من هغه چاته لقیتو چې زو سره ملاقات کوم یشهدو چې هغه گوی کوي الله اله الا الله د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه بل معبود نشتا مستيقنا بها قلبه او یقین کوي په دې خبره باندې د اغزلو بشرته بالجنه نزبور تزیر ورکوم د جنت فضرب عمر بيده بين ثديي نو حضرت عمر رضی الله عنه ز پلاس باندې هو خلم د سینو پمینس کې فخررت لاستين ز پریوتم شات پکوناټو باندې فقال ارجع يا ابا هريره او ماته وی چې واپس شه اے ابو هريره فرجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجهشت بكاء نو واپس شم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ما ډیر سخت جړل ورکبنی عمر فاذا هو على اثري او ما پسې و حضرت عمر رضی الله عنه نو ما پسې په وسر رسید فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل مالک یا ابا هريره ابو هريره پتا باندې سشوی دی قلت ما وی لقيت عمر ما ملاقاتك حضرت عمر رضی الله عنه صرف اخبرته بالذي بعثتني به نما وت خبر ورکد اغي چې تاسو اغي سره لګلم فضرب بين ثدي ضربه خررت لاستي نزي د سینې پمینس کې او خلم یو غزار نز پریوتم پخپل کناټو باندې قال ارجع او ماته اوی چې واپس شه فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل یا عمر ما حملك على ما فعلت اے عمر کم یو سیز چې دینو ته آماده کړي ورو چت کړي په دې کار باندې کوم چې تاو کو قال یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بأبي انت وامي وی فرمایل چې زما مور پلار دې تانه قربان شي اے د الله رسوله ابعثت ابا هريره بن عليك آیت ابو هريره لګلو د خپل پڼو پیزار سره من هغه چاته لقیا چې دیو سره ملاقاتو کې شهادو هغه گوي کوي الله اله الا الله چې نشته معبود برحق سوا د الله پاک نه مستيقنا بها قلبه او یقین کون کی په هغه باندې د هغه زړه بشره بالجنه نو دی ورته زیر ور کوي د جنت قال نعم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل او قال فلا تفعل نو حضرت عمر او فرمایل دا سکار مکوي فإني أخشى بشك زيريغم أن يتكل الناس عليها چه خلق بتکیا او خی پدی باندی یعنی پدی باندی و اعتمادو کی او عمل بنکی فخلهم نپریک دے دا خلق او دیت دا خبرم بیانوی یعملون چه عمل کی ذکر دی په مطلب باندې ټول خلق نه پويږي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل بس پریک دی یعنی دا خبره ته فی الحال مبیانوي رواه مسلم دا حدیث مبارک امام مسلم نقل کړی په دې حدیث مبارک کې یو خبره خدا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ابو هريره رضی الله عنه تا خپل نالین مبارک داوله ورکړل د حدیث او شارحین په دې کې مختلف توجیهات بیان کړي دي لیکن په هغه تمامو کې ډېر مناسب او قرین قیاس وجه هغه ده چې حضرت ابو هريره رضی الله عنه حضور علیه الصلاۃ والسلام د یو بشارت عظما د اعلان د پاره لګلو نو د هغه د غیر معمولی اهمیت په وجه
رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل یو خاص نشانی حضرت ابو هريره رضی الله عنه ته ورکول دا مناسب وګڼل او په دغه وخت کې یو خاص نشانی هغه دا پڼې وی په دیو جبان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ابو هريره رضی الله عنه ته ورکړي. دویمه خبره په دې حدیث مبارک کې د حضرت عمر رضی الله عنه معامله ده چې ابو هريره رضی الله عنه سره د سخته معامله وکړه. نو په دې خبره باندې په صحیح طریقه د ځان پویولو لپاره پکار دادی چې مونږ د حضرت عمر رضی الله عنه هغه امتیازی حیثیت چې دین او هغه خپل مخ ته کیدو کم چې هغه ته د صحابه کرامو په جماعت کې حاصل و. یعنی د حضور صلی الله علیه وسلم خاص شریک کار محرم راز او خصوصی مشیر او گویا کې د حضور صلی الله علیه وسلم نائب او صحابه کرامو د حضرت عمر رضی الله عنه دا امتیازی شان او دا امتیازی حیثیت دا پیجند او پدی پوی وی. او لکه څنګه چې په هر یو جماعت او هر یو خاندان کې مشر هغه کشرانو ته تنبیه دا کولی شي، نو همدغه شانتی حضرت عمر رضی الله عنه هم او اکثر اوقاتو کې د ضرورت موافق کشرانو ته تنبیه او په داسې خبرو باندې هغه خبردار کول دا حضرت عمر رضی الله عنه کول. نو دې ځای کې چې ابو هريره رضی الله عنه سره حضرت عمر رضی الله عنه کوم معامله کړې ده د سختین دا هم د دغه قبیلې نه ده. او دا سے معلومیږي چې حضرت عمر رضی الله عنه په ابتدا کې حضرت ابو هريره رضی الله عنه ته د واپس کېدو ویلي، لیکن حضرت ابو هريره رضی الله عنه په دیو جبان دی انکار کړي چې دا یو لوی بشارت دی د تمام اهل ایمان د پاره او د دې بشارت د اعلان کولو سعادت ما ته حاصلېږي. په دې وجه باندې نی واپس شوي. نو آخر کې حضرت عمر رضی الله عنه د ابو هريره رضی الله عنه د واپس کولو لپاره بیا د تشدد نه کار اخیستی او وخلی. او د دې وجه دا ده چې حضرت عمر رضی الله عنه دا مقام نبوت او د نبوت چې کوم کیفیات دي نو د هغې خبر او آشناو او په دې وجه باندې کامل یقین و چې د دې بشارت عامه چې کوم مضر پهلو ده او کوم مضر اړخ دی چې کله هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته کېښودلی شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم دا بشارت عامه د مصلحت خلاف وګڼي او ابو هريره رضی الله عنه با د دې د اشاعت نه منی کی او همدغه شانته وشوه. دلته کې دا خبرم یاد ساتل پکار دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت معاذ رضی الله عنه ته هم دغه شان یو بشارت اورولیو او چې کله حضرت معاذ رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اجازت طلب کړ چې زدار تمام مسلمانانو ته دا خوشخبری ورکم، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه منع کړل او د اجازت نو ورکول وجه دا بیان کړه چې بیا و دا خلق چې دین په دې باندې اعتماد وکي او تکیه به وخی او عمل به پرېږدي.
نو خلق ته دا مو بیانوا ځکه په دې وخت کې په دې باندې خلق نه پوي. په دې حدیث مبارک کې هم د لا اله الا الله په شهادت باندې د جنت خوشخبری دا ورکړې شوې ده. نو دې عام توجیه اومغه ده کوم چې مخکې ذکر شوې ده. او بلا خبره دا ده چې په دې کې دا هم احتمال شته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ارشاد مطلب داوی چې څوکم د لا اله الا الله شهادت ورکی په صدق دل سره، یعنی په دین توحید باندې ایمان وروړي، نو هغه ته دا خوشخبری ورکړي چې هغه به جنت ته ځي، اگر چې د ګناهونو د سزا موندلو نه بعد بځي. او په دې صورت کې چې نو هیڅ قسم اشکال په دې کې نشته. البته دلته کې یو خاص نقطه هغه بیانول شو، هغه دا چې کوم د الله پاک خصوصي او خاص بندګانی او مقربینی، نو په هغه باندې بعض اوقات د الله پاک بے پناه قهر او جلال او شان غضب او انتقام چې دینو دا منکشف شي، نو په هغه باندې د هیبت او د خوف غلبو شي. او په دغه وخت کې هغه ته دا ادراک او احساس کیږي چې یو نافرمان به هم داسې نوي چې هغه ته نجات بیا موندلی شي. په دغه خاص حالت کې بیا د هغه ارشادات هغه داسې وي چې څوک دا ګناه وکړي نو هغه به جنت ته نه ځي، چې څوک دا ګناه وکړي نو هغه باندې د جنت هوا چې ده نو دا حرام ده، چې څوک دا ګناه وکړي په هغه باندې د جنت خوشبویي حرام ده. همدا شانته په بعضی نور اوقاتو کې په دغه مقربینو باندې د الله پاک د شان رحمت او د بے حساب او بے اندازې فضل او کرم انکشاف کیږي. نو په هغه باندې امید او رجا چې دی نو په دغه وخت کې غالبي، او په دغه حالت کې د هغه ادراک او احساس داسې وي چې څوک ذره برابر د خیر کارو کې نو هغه به بخلی کیږي. او په دغه حالت کې بیا د هغه د جبونه زیری او بشارات چې دی نو دا اوزي. په دې حدیث مبارک کې هم قرین قیاس دا خبره ده چې حضرت ابو هريره رضی الله عنه کله د بنو نجار دغه باغ ته ورسید او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات شو. نو په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پاک په بے پایان رحمت کې او د کرم او د فضل په مشاهده او تجلیاتو کې مستغرق. نو په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو هريره رضی الله عنه ته د نشان په تور باندې خپل نالین مبارک ورکړل او وته وی چې څوکم دا توحید شهادت ورکي او د ځلنه په دې یقیني نو هغه ته زیر ورکړ. لیکن حضرت عمر رضی الله عنه چونکه دا حقیقت او د رازونو نو د دې احوالو د کیفیتونو خبرو په دی وجه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د براه راست خبرو اتر کول پوری حضرت ابو هريره رضی الله عنه د دې اعلان عام نه منک. با الفاظ دیگر مونږ داسم ویل شو چې حضرت عمر رضی الله عنه په دغه وخت کې من جانب الله په دې خبره باندې پوي وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کوم کیفیت او په کوم حالت کې دي، او چې کله دا کیفیت او دا حالت لري شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم با په خپل باندې د دې اعلان عام چې کوم بل پهلو ده چې هغه دا چې خلق به بیا په دې اعتماد کې او عمل بنه کوي، دې ته په خپل بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم نظر کی او د دینه منع فرمایي. او همدغه شانو شو چې حضرت عمر رضی الله عنه کله دا خبره پیش کړه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې اعلان عام منع فرمایله او حکم وکړ چې دا اعلان دا مکوه. په داسې قسمه آیتونو احادیثو کې د غور فکر کولو په وخت کې دا خبره هم د لحاظ قابل ده چې
چې د متکلم مقصد په داسې بشارتونو کې هغه داوي چې د دې عمل خیر ذاتی خاصیت چې دی او اصلی اثر هغه سری قطع نظر د دینه چې کله د دې خلاف یو کار وشي چې د هغه تقاضا هغه د دې خلاف وي نو بیا به انجام سوي لکه څنګه چې د طب په کتابونو کې دا دوايانو چې کوم اثرات دي نو هغه بیانول شي او په هغه کې داسې لیکل شوی چې څوک جوشانده استعمالي نو هغه به همیشه د نزلینا محفوظ وي اوس د جوشانده سره سره یو انسان هغه وړي استعمالي یا دغه شانتي ترش سيزونه استعمالي نو د هغه په جسم باندې و بیا د دې څه اثر وي بیا آیا هغه بیا د نزلین محفوظ وي او کنه وي نو دا یو بیا ځان له موضوع او ځان له بحث دی نو همدغه شانتي چې څوک لا اله الا الله وي نو هغه به جنت ته داخلي دا بیا خبره ده چې هغه بیا د مونږ پابندي کړي دا او کنه دا کړي زکات ور کړي دی او کنه دی ور کړي یا د لا اله الا الله چې کوم نور تقاضی دي نو هغه پوره کړی دي او کني دي پوره کړی نو هر کله چې دا کم بحث دلته کې او شو چې دا د انسان مخې ته وي نو د وعد او د وعید چې کوم آیتونو احادیث دي نو په هغه باندې پوهېدل بیا آسان شي او عمده وجه ده چې د داسې قسم احادیثونه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع فرمایلی ده چې عام دا م بیانوي لیکن بیا هم دا د امت را رسیدلی دي د دې مطلب دا دی چې په کوم وخت کې خلق پدې نه پوهېدل نو په هغه وخت کې منع فرمایلی ده کله چې بیا امت پدې خبره باندې پوه شو چې د لا اله الا الله محمد رسول الله د گواهی ورکول مطلب پورا اسلام دی او عمدغه شانتی چې څوک لا اله الا الله او نه به جنت تزيد دې مطلب داري چې دې سره سبد عمل نی کړي او عمدغه شان د لا اله الا الله په وجه باندې چې کوم اعمال په لازم شوي دي نو هغه ادا کړي نو بیا به جنت تزي نو کله چې امت په دې باندې پوي شو نو د داسې قسم احادیثو د عام بیانولو منع چې نو هغه ختم شو او عمده وجه ده چې صحابه کرامو دا احادیث دا بیان کړی دي او مونږ ته را رسیدلی دي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين